بسم الله الرحمن الرحیم. نشست و برخاست دو قسم ده. زن نشست و برخاست حرام دی، زن نشست و برخاست حلال دی. مو سوچ که اوس هر چی تکینه و درست ده. نه زن زیو که نستای هم حرام ده. ای تو صرف نستای حرام ده. و زن زی که تو صرف نستای باعث ثواب ده، باعث اجر ده و باعث فخر ده. مثلا حلال نستای کوم ده؟ علم والا مجلس کی کینی، مجلس آزاد امام حسین اهل بیت و شان کی اخ کینی ته درس ده، کلاس ده یا فلاحی کارونه دی اخ کی ته ناستی صرف نستای ده هم ثواب ده پاره حسابیگی و حلال ده. زنه نشست و برخاست حرام دی، گناه حسابیگی. روایت کې راغلی دی الداخل فی عمل قوم فهو منهم. یو کس و چا سره شامل دی و نستی کی هغوی چې کومه ګناه کوي تا مغې ګناه کې اوسه شامل یې هغه ګناه سزا به تا میلوي. دې زه څو مثالونه در کوم. داسې جشن، داسې واده چې هغه ګناهانو سره آلوده دی، چې هغه کې ګناه کېږي، معصیت کېږي، که ته ورکې شامل یې ته هغې ګناه کې راغلی. د شراب والا نشست و برخاست کوم مجلس کې محفل کې څه شرابي هغ کې نستی حرام دی. او کوم مجلس و محفل کې څه قمار کېږي یعنی جواری کېږي هلته نستی حرام دی. یو هغه مجلس و محفل چې هغه کې اسلامي آداب و اصول و خیال نشي ساتای، هغه کې زنه حرام کارونه کېږي. مثلا ښځې زنانه او مردانه کې میکس وي او محرم و نه محرم خیال نشي ساتای، ورکې حرام دی داسې مجلس کې نستی. هغه نه علاوه یو مجلس هغه کې نستی حرام دی. غیبت و تهمت والا مجلس دی، میټینګ دی، محفل دی، دې کې نستی حرام دی. مګر دا څه ته دغه نیت سره کښېنې زه منکراتو سره مقابله وکړم، زه امر بالمعروف نهی عن المنکر وکړم، پوه یې کړم، دې صورت کې ته نستی کولی شي. دې کې یوه مسله دا ده او که چیرې ته وایې څه نه مرګلی هم دی اصرار کوي ډېر زیات او مرګلی هم دی خفه کېږي، رشته دار دی خفه کېږي، مجلس د ګناه دی، اوس مرګلی څنګه خفه کړم، رشته دار څنګه خفه کړم، هغه د اصرار کوي. دا عذر نشي جوړېدی چې دغه مجلس کې کښېنې، دې وجې نه تا ته مجلس کې نستی حلال نشي کېدی. پروردګار عالم د مو حرامو مجلسو و محفلونه محفوظ وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.